لہذا د بیان په آخر کې و ټولو مسلمانانو ته دا میسج او پیغام ورکوم، خصوصا و خپلو پښتنو وروڼو ته دا میسج او پیغام ورکوم چې کم پښتون په کم ډپارټمنټ کې ملازم وي، په کومه اداره کې ملازم وي، هغه که د نادره اداره او که د پاسپورټ ډپارټمنټ او که په وافدا کې ملازم وي او یا په نورو داسو حکومتي شانو کې ملازم او یا افسر نو باید چې یو مسلمان درسي نو د هغه څخه رشوت نه وغواړي او هغه ته تکلیف نه کوي، هغه څخه د تکلیف غوښتنه نه وکړي. مسلمان یا پښتون درغلی دی یار، بلکې بلا تکلف او بلا رشوت دغه مسلمان او دغه پښتون کار وکړي. ځکه نن سبا پښتون ډیر ستړی قوم دی، نن سبا دا پښتون په ټولو قومو کې ډیر ستړی دی نن سبا، ولې چې هر قوم هر اداره و پښتون قام ته سره یو. تاسو په خبر یاست نن په چمن په پرلط کې څال دی د پاسپورت په مسله کې نن 40 شپه دا خوران ناست په دغه یخ کې ناست خوران یې د لوږې مړه کړو. نن په پېښور او فلاور کې څال دی، نن په صوبه بلوچستان کې د پښتنو څال دی، نن په پښین کې څال دی، د ګیس څال دی، د بجلی د څال دی، د اوبو د څال دی، د برمو د څال دی. دا خالی پر پښتنو باندې، پر پنجابیانو نه، پر سندیانو نه، پر بلوچستانو نه، خالی پر پښتنو باندې دغه حال دی. هر ځای پښتنو ته اور بل دی چې په هر اداره کې کم پښتون یې، کم پښتون په هر اداره کې افسر یا ملازم یې، هغه که د پاسپورټ اداره یې، که د شناختی کارت اداره یې، که د نادره اداره یې، که د ګیس اداره یې، که د وافدا اداره یې، که د بینک اداره یې، د خدای د پاره چې پښتون درسي ای پښتون د پښتون سره شکوه. پښتون ستړی دی، لہذا که د یو پښتانه کار پتا کیږي او یا ستا په سپارش کیږي نو ځان مجن سپموه او مت تکلیف ورکوه چې پلانې کاغذات راوړه، پلانې شناختی کارت راوړه، د مور او پلار د چورتر شناختی کارت راوړه، پلانکې پاسپورټ راوړه، پلانکې کاغذان راوړه. د پښتانه د تکلیف مه ورکوه د خدای د پاره. پښتون درغلی دی، شناخته سړی دی، علاقې سړی، کار یې وکړه، تکلیف مه ورکوه مسلمان ته. بیا به دا پښتانه ته پښتون یو رالا په تکلیف دی. لہذا عام پښتنو ته زه دا وایم چې پښتنو سر خلاص کړي او لاس سره ورکړي او اتحاد او اتفاق سره یو کړي. نور کله هر تنظیم او د پارټي سره تعلق لرونکي یاست، زه نه وایم چې د جمعیت پارټي ته راسئ یا د پښتونخوا پارټي له ولاړ شئ یا د نېشنل پارټي له ولاړ شئ یا د پیپل پارټي له ولاړ شئ. د پارټي سره زما تعلق نشته چې د هرې پارټي ولایت خو کلیوالي محله پښتونوالي دا مه خرابوئ، دا پښتونوالي پر پارټي مه خرابوئ، د اتحاد مه خرابوئ. لاس سره ورکئ د خدای د پاره، د پښتانه لاس سره ورکئ، اتحاد سره یو کئ، اتفاق سره یو کئ. هغه که د هر تنظیم او د هرې پارټي سره تعلق لري، د پارټي سره زما تعلق نشته، خو لیکن پښتونوالي سره یو کئ. ورنه دشمن زما د خدا په ذات قسم چې هغه سره یو کوي او دشمن به موږ په دې اختلافاتو باندې پر موږ باندې خوند اخلي. نن په هر پارټي کې څلور پارټي جوړې شولې، واجب چیشته په موږ کې اختلافات پیدا کوي، یو شی نشته. موږ پښتانه سره تباہ او برباد کوي په دې پارټي باندې. یو ورور په جمعیت کې دی، بل ورور په پښتونخوا کې دی، په کور کې غم جوړ دی. نه په جمعیت کې څه، په نظریاتي کې څه، په پښتونخوا کې څه، په نشه پارټي کې څه، دغه سره زما هیڅ تعلق نشته. خو زما تعلق د اتحاد او اتفاق سره دی چې پښتون سره یو سي. زما د خدا په ذات قسم لکه دوی مرغۍ د ویډیو اشاره ښکارا کړه، دوی مرغۍ جنگ سره کوي په مابین کې پښوارله، یوه په یو پښونه بل په بل پښه غید وړي وخور. دا چی شو د دې په خپل اپاس سره اختلافات او په خپل اپاس کې جنگ پښوارله په مابین کې وای په چماول بل په بل چماول وړي وړي بس یو خور. دا رقم مې سره شکی کوم دا رقم به اتحاد یو، کوم دا رقم به اتفاق یو. لکه نن چې په موږ په خپل اپاس کې څومره اختلافات دي، څنګه به اتحاد ده، دا رقم ما د خدای په ذات قسم بسر یو کوي په جلوب مې چخي یو په بل باندې مخانه سره بدو مې شو د جلسې سړی دي لازم د اتفاقی دغه حالات. دا رقم مې سره یو کوي، نه 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 اتفاق سره یو کوي، اتحاد سره یو کوي. د هرې پارټي سره تعلق لري په هغه زما کار نشته. اتحاد او اتفاق پښتونوالي کلیوالي هغه پر دې مسره خرابوي. لہذا چې د چا حاجت پتی پر کیږي حاجت پر کوي، هغه که په سپارش که په ځاني او که په پیسو که په مالی که په اولادي او که په پوري د چا حاجت پر کوي. الله تعالی بستا هر حاجت چې هر څومره سخت حاجت هغه حاجت کنه پره نو جواب نه راځي چې ما د پلان کې حاجت پر کې ما حاجت نو پر نو حاجت پر کیږي والله چې
ما تجربه پکړي ما په خپل تجربه وکړي زما چې حاجت نه پرکېږي زه د مسلمان په حاجت کې ولاړ سم الله زما حاجت په خپل پرکړي الله ما ته سره پیدا کړ حاجت راکړي ډیر ما درکم تجربه پکړي نو بس خدای تعالی دې په دې خبرو باندې عمل کولو ته فکر نصیب کړي